نن خلق کفر طرف ته چې کوم دی روان دی، الحاد طرف ته روان دی، لا دینیت طرف ته روان دی، لا مذهبیت طرف ته روان دی. مذهب پابندي موږ نه منو او موږ چې کوم دی داسې کو دا هغې نوې رڼا خلق، نوې تعلیم یافته خلق هم هغې خبرو پسې چې کوم دی روان دي چې کوم عقلیات دي او د مذهب نه خلاف وي. مذهب پابندي نه منو. موږ ورته وایو د مذهب پابندي نه منې او د الله پابندي نه منې، د رسول الله پابندي نه منې، خو لیکن د خپل فوجي افسر پابندي منې، د پولیس افسر پابندي خلق مني، د یو سکول د ادارې د پرنسپل پابندي مني، د یونیورسټۍ د یو وایس چانسلر پابندي او د هغه رولز او د هغې ادارې طریقې مني، د کالج د پرنسپل طریقې مني او چې هغه مني هغې باندې فخر کوي. فلانې سړی ډېر چې کوم دی هغه ډیوټي فل سړی دی، ډېر فرض شناس دی، ګوره انعامات والا ورکوي. وی دا پابندي ښه پابندي کوي. وی سکول ته هم په ټایم راځي، کالج ته هم په ټایم راځي، دفتر ته چې کوم دی په ټایم راځي، پابندي کوي. نو چې د نور څیزونو پابندي کوي نایې ته پابندي نه وایي، خو چې د الله د دین پابندي کوي نو دا خو پابندي موږ نه منو. د الله پابندي نه منو، د رسول الله پابندي نه منو، مذهب نه منو. مذهب خوافیم دی وایي، مذهبي جنون دی، مذهبي خلکو ته لیوانی وایي، مذهبي جنون دی. نو موږ یې د دغې څیزونو پابندي ولې او د الله پابندي خو د هغې نه زیاته ښه ده او انسان د پای باندې ډېر فخر وکړي چې الله ته سجده ولګوي، د الله د دین پابندي وکړي. او کم خلک چې مذهب نه مني نو ته هغې بسان چې کوم دی کېدی هم نشي. چینیان مذهب نه مني، د هغې مذهب نشته، دین یې نشته. نه سپي خوري که نه خوري، سپي خوري، سمسیرې خوري، یا پیشوګان خوري، یا منګکان خوري. دا خو زموږ د دین برکت دی، دا خو زموږ د مذهب برکت دی، زموږ د مذهب پابندۍ برکت دی چې موږ په مذهب باندې پابند یو. نو موږ مذهب موږ سره دومره احسان کړی چې موږ یې د سپو نه را بچ کړو، د سپو د خوراک نه، موږ د سمسیرو د خوراک نه را بچ کړي، موږ د پیشوګانو د خوراک نه را بند کړي، د منګکانو د خوراک نه را بند کړي. موږ چې دا کم خلک د مذهب نه د آزادۍ خبرې کوي، نن په پاکستان کې داسې خلک شته. نوجوان نسل، نوې تعلیم یافته نسل خلک ګمراهۍ طرف ته بوځي او چې موږ ازادي غواړو. د موږ هغې ته که دغه خلکو ته چې کوم د ازادۍ دعوه کوي، موږ ورته زه یو منګه خو خورم نو خوري به خپله نه ازادۍ هسې چغې وایي. دا خو تا د مذهب پابند کړی چې دا به نه خورې، چې مذهب نه اخوا شي خو هر څه به تاله جایز. دلته هندوان دي، نه هندوان د غوا امتیاز هم څکي، ځکه مذهب یې نشته، ایمان یې نشته، قرآن نشته. د غوا امتیاز یې داسې څکي لکه موږ چې زمزم څومره تبرک او برکت سره څکو نو هغې دغه د غوا امتیاز یې څکي، په هغې کې برکت ګڼي. دا ته چې د دغې نه رابچې دا خو د دې مذهب برکت دی، دا خو د دې قرآن برکت دی، دا خو د دې اسلام برکت دی، دا خو د دې دین برکت دی، دا خو د دې علماو برکت دی. نن موږ ته دین دا ښایي چې کله سړی سپینګیري شي د هغه قدر به کوې، مور پلار دی د هغې قدر به کوې، هغې باندې به د الله نه جنت غواړې، هغې خدمت کوه، جنت به الله تعالی درکوي. الجنت تحت اقدام الامهات. د سپینګیرو، د بوډاګانو، د مشرانو، د مور پلار زمونږ په شریعت کې عزت دی. او چې کم یورپ والا خلق دی، بی دینه خلق دی، هغې څه اصل نشته، څه نسل یې نشته، څه مذهب یې نشته. نایي هغه مشران سپینګیري یو ځای ته راجمع کړي، اولډ هاوس ورته وایي، او په هغې کې دا سپینګیري ټول چې کوم دی راجمع شي، بیماران هم وي، په هغه کې کمزوري هم وي، په هغه کې ورته د بچو د خدمت ضرورت هم وي، ټول هلته راجمع کړي او د هغې ځای نوکران ورته داسې چې کوم دی خوراک اچي لکه خلک چې څارو ته ګیا اچوي. نه د زوی د محبت نه خبر شه، نه د زوی د خدمت نه خبر شه، نه د لور د خدمت نه خبر شه، نه د بیبي د خدمت نه خبر شه. په دغې سخت حالت کې بیا چې کوم دی هغه دنیا نه لاړ شي، وي راشه ستاسو چې کوم دی پلار مړ دی. نو زموږ مذهب ښه دی او که دغه نور څیزونه ښه دي. نن د مذهب نه چې ته بېزاري اختیاروې نو خاول د پلار به چې کوم دی د کور نه شړې، دا سپینګیري به د کور نه لرې کوې، اول به چې کوم دی دغه څیزونه کوي چې کوم د الله مذهبه خلک کوي.
نو داسې خوږې پستې نارې معلومیږي نور مز کې دا چې کوم دی زهر قاتل دی د ارس انسانیت دپاره زموږ د مذهب ختمېدل دا د نقصان دی ټول امت دپاره نقصان دی لحاظ ضروري دا ده چې موږ د اصلاح معاشرې بنیاد هم دا دی چې موږ په دین باندې عمل شروع کړو د علماو خبرو ته راشو دین ته راشو قرآن ته راشو جماعت ته راشو مدرسې ته راشو تبلیغ والا حضراتو سره لاړ شو نیکانو اولیاء الله بزرگانو ته راشو نو بیا زموږ معاشرې اصلاح به کېږي او که نه موږ داسې روان یو او وایي موږ د اصلاح د معاشرې اصلاح غواړو دا چې کوم دی هغه نه کېږي رسول الله وسلم دنیا ته نسخه پیش کړې ده اوس موږ سوچ کوو چې موږ نوې نسخه چېرته پیدا کړو زموږ معاشره په څه باندې ښه کېږي په دې باندې خلک غټ غټ تقریرونه کوي ډېر لوی مضمونونه پې لیکي اخباراتو کې مضمونونه راځي خو چې کوم بنیادي څیز دی نو هغه هغې نه ټول غافله دي چې داسې وشي دا حکومت راشي داسې اصلاح وشي او داسې پالیسۍ راشي نو داسې به وشي او دا به وشي دا به وشي دا صرف فرضي خیالات دي موږ وایو چې کومه نسخه آزموده نسخه ده او په هغې باندې د امت تجربه ده چې هغه د قرآن مجید نسخه ده هغه د دین نسخه ده هغه د رسول الله وسلم راوړی شوی دین دی هغه چې کوم دی معاشره کې راشي پای باندې عمل وشي دین باندې عمل وشي قرآن باندې عمل وشي د رسول الله وسلم په فرمودات او فرمانونو باندې عمل وشي نو معاشره اصلاح وکړي نه به جنگ جګړې نه به فسادي نه به دشمنۍ نه به چې کوم دی اوس خدا معاشره دومره خرابې طرف ته چې کوم دی روانه ده چې بغیر د قرآن او بغیر د دین نه بل علاج شته نه خو لیکن خلک دې نسخې ته نه راځي خلک دې نسخې ته چې کوم دی دغه نسخه نه وایي چې ګیندا به زموږ معاشره سمه کړي دا سوچ کې هم نه راځي هغوی وایي چې د یورپ نه به نوې نوې پالیسۍ راځي او د امریکې چې کوم دی پالیسۍ راځي او فلاني داسې ترقي وکړه او فلاني داسې ترقي وکړه او هلته داسې انسانیت دی او هلته داسې خبرې دي نو دا موږ سوچ چې کوم دی غلط طرف ته روان دی دین ته راشئ قرآن ته راشئ د الله پاک به چې کوم دی دا کې نن چې کوم دی د آیس او دانګې د نشې دغه نوجوانان دا چې کوم دی دلداده دي آیس شته افیم شته دارنګې سګرټ وغیره خو معمولي خبره ده پوډر چې کوم دی استعمالیږي معاشره غلط طرف ته روانه ده لیکن خلک علاج په نور سیزونو کې لټوي دین علاج دپاره به معالجین او ډاکټران بیا ګوري چې دین کې زمونږ خیر ښېګړه ده او معاشره په دین باندې اصلاح کېږي نو د دین پوهه خلک به چې کوم دی هغه ته راولي